د تانه مندني په حدود برچیل کې تېره شپه د ماسټر سید محمد د لوکاټو تقریبا 3 جریبه باغ مخالفینو وهلی دی او د لوکاټو ونې یې په مکمله توګه کټ کړي دي او د ماسټر سید محمد یې د لکونو روپو زیان کړی دی. د خپل فریاد کول په وخت ماسټر سید محمد میډیا ته وویل چې مخالفینو زما 3 جریبه د لوکاټو باغ کټ کړی دی. سحر وختي ما په تانه تنګي کې ریپورت درج کړی دی خو ولې تر اوسه پورې متعلقه پولیسو هیڅ کاروایی نه ده کړې. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ما سره زیاتې شوې دي او ما ته د انصاف میلو شي. منګه د برچیل د نوکوسل شوړاک د سیری کلی اوسیدونکو یو. زما نوم سید محمد دی. په سیسټي پوس های سکول سور کمر کې ټیچر یم. لکه د خلکو خدمت کوم. زه نه د چا سره بد کوم نه زما د چا سره دښمني شته دی. سهار ما مونځ کو او د مانځه نه پاڅې زه راپاڅېدم نو پټي ته راروان وم. نو چې ما وکته کسانو هغوی په ما باندې اټیک وکړو د اغوا کولو د تختولو. نو ما ته دا پته ونه لګي چې د کسانو په ما د اټیک څنګه وکړو. نو چې ما وکته دوی سره کسان نور پورې پټي کې په پټي شروع کړې وه. نو ما اواز کو زوی مې راپسې رالی جواد نوم یې دی هغه راورسېد او بیا مې یو بل ورور محمود الله نوم یې هغه هم رالی. نو کسان وتښتېده. نو مطلب چې زما د 3 جریبه باغ یې و دا د 15 کالو باغ دی. په دې باندې زما ډېره ته خرچه شوې ده. او بل بوټي اول اسیم دا د خدای ثنا وایي یو ښه شیز دی مرغۍ مخري خلک یې مخري لکه میوه کې اسیم یو خپل دغه شته دی. زه صرف د اعلی حکام نه دا مطالبات کوم چې تاسو ډومبیا په دې کې انکوایري وکړئ چې آیا دا باغ چا والی دی ولې والی دی او بیا تاسو د هغې مطابق دوی له داسې سزا ورکړئ چې دا یو د میوې بوټی دی ضرر بوټی نه دی د چا په برید نه دی ولاړ چې یاره سړی دې راپاره چې زما په برید ولاړ دی یا ماته یو نقصان رسوي. نو دا خو لکه زمونږ د غریبۍ یو ذریعه یو دغه به هم کې کوو کاربار به هم کې کوو یو خپل دغه هم کې جوړ کړی نو هغه چې کوم دی دوی مونږ سره دا دغه وکړو دا شان په دې باندې زمونږ خرچې راغلي دي په دې زمونږ تاوانونه راغلي دي. نو زمونږ د اعلی حکام نه دا مطالبه ده چې موږ د دا مخورونه معلوم کړي او دوی د کړي سزا ورکړی شي. او مقصد دا دی چې د دې څومره تاوان شوی نو ما د هغې تاوان دا د 15 کالو بوټي و. زمونږ چې سر زه جي لاړم په تاڼه کې نو موږ هغوی ته وویلې نو هغوی راله او دې ځینې بوټي ویوړه او 427 یې راپورټ یې ولیکو. نو بیا څه دغه باندې پوه نه شو چې هغې کې دوی څه له عمله اخطار کړو. د پولیس د کارکردګۍ نه تاسو مطمئن دي؟ موږ د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن نه یو ځکه چې هغوی د اوسه پورې په دې کې هېڅ قسم سیکشن وانسه نه په کور ورده نه د هغوی نه څه تپوس وکړو ځکه چې کم کسان چې وو نو هغوی څه تپوس یې مو ونه کړو که نه چې یاره دا څه شوي یا ښه شوي. خو زموږ مقصد دا دی که دغه شان دا دې کې مطمئن موږ دوی نه کړلو نو موږ بیا اعلی حکام ته د هغوی خلاف موږ پریس کانفرنس کوو. دا به مقصد دی چې موږ په میډیا راولو چې موږ سره د انصاف وشو. موږ د انصاف د دوی نه غواړو. متاثره ماسټر سید محمد دا خو ویل چې زه په یو سرکاري سکول کې خپل خدمات ترسره کوم او د قوم دپاره معماران جوړوم. ډي پي او ډي آی جي او آی جي خیبر پښتونخوا نه پرزور مطالبه کوم چې ملزمان دې زر تر زره گرفتار کړي شي او هغوی ته دې سخته سزا ورکړي شي. که چېرې موږ ته انصاف میلو نه شو نو د احتجاج لاره به اختیاروو چې ټوله ذمہداري به په متعلقه انتظامیه باندې وي.